د هندوستان او پاکستان ترمنځ لا باقاعده جنګ خو نه دی شروع شوی، خو چې بیګا کوم واقعیت شوي نو د هغې نه به هم خبر کړم. بیګا داسې کار شوی دی چې د هندوستان یو 4 جزونه رالوتي دي رایفل. دا رایفل جزونه چې کوم دي دا فرانس نه هغوی اخیستي دي او دا ډېر جدید جزونه دي. دوی راپاڅېدلي دي او دوی په مقبوضه کشمیر کې لکه کوم چې هندي کشمیر دی په هغې کې پروازونه کوله او کتلې چې یاره د پاکستان د اړخه موږ ته سره د عمل یا غبرګون میلاویږي او که نه میلاویږي. خو هغوی چې څنګه راپاڅېدلي دي نو ورپسې بیا د پاکستان جزونه ورپاڅېدلي دي په منټونو کې. زه نه پوهېږم چې سټارټ یې پرېښی و که څنګه چلو او هغوی بیا د هغه ځای نه باقاعده تېښته کړې ده او په دې متعلق تاسو مختلف سټیټمنټ هم کتی شئ. نو لکه خبره دا ده چې لکه اول خو دغه ځای ته جزونه راولی ما او که دغه ځای کې تاسو جزونه راولی نو ګوره پاکستان خو چورلټ د اعلان کړی دی چې وروره موږ به ډېر خراب رد عمل ښایو او ډېر مکمل غبرګون به په دې باندې موږ ښایو. هوایي ځواک هم د پاکستان تیار دی، سمندري ځواک هم تیار دی او ځمکنی ځواک هم تیار دی. اوس مودي د امریکې صدر او سعودي عرب ته دا وایي چې یاره تاسو پاکستان دې ته قایله کې چې موږ به یو ټونګه ټونګه جنګ وکړو چې د هندوستان خلک زه مطمئن کړم خو اټمي وسلې به نه استعمالوو او په لویه پیمانه به جنګ نه کوو. عجیبه خبره ده. یا لکه یا خو جنګ مه کوه او یا سم جنګ وکړه. د دې خو دا مطلب دی چې لکه ټوپکې به کور کېږو او را به شو هسې به یو بل سره لاس واچو. خو را روانې 40 غنټې لکه څنګه چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي او یا 36 غنټې چې کوم دي نو دا ډېرې اهمې دي. خو مودي چې بیګا کوم حرکت کړی دی او د هغې نه پس د هغوی دغه جزونه تښتېدلي ځکه چې د پاکستان جزونه ورپسې پاڅېدل او مجبوره یې کړه ځکه چې هغوی ویشتل. خو ویشتل ځکه نه چې هغه د هندوستان په خپلو حدودو کې و، که راوړېدلو نو بیا به یې ولې ویشتلم. نو دغه لږ مودي چې کوم دی نو دی فکرمند کړی دی چې یاره دا خو د ظالم بچي دی، دوی خو هیله نه کوي، دوی خو چې څه وایي نو هغه به کوي او پاکستان به کوي هم دا ځکه چې پاکستان سره بله لاره نشته. پاکستان که جنگ شروع شو نو هندوستان خو چې زه محدود جنگ کوم خو پاکستان به آل اوټ جنگ کوي ځکه چې پاکستان سره بل آپشن نشته. نه خو پاکستان د اوږد جنگ توان لري ځکه چې د پاکستان معیشت دونه نه دی چې اوږد جنگ دی وکړي. پاکستان به دا کوشش کوي که جنگ کیږي چې بس په 15 ورځو کې راغونډ شي او هندوستان به دې ته مجبوره کوي چې یا خو به ګرم جنگ کې ګړندی جنگ به کوي، لنډ جنگ به کوي او یا به نه کوي. نو اوس ګورو په سفارتي محاذ باندې لکه مودي په دې سور کې دی چې یاره دا جنگ دی اوږد شي او د بهار الیکشن دی وشي او زه د جنوني هندوانو ووټونه والم او خیر دی که څه ټکه پکه کاروي وشي نو خیر دی خو پاکستان د رد عمل نه ښیي. خو پاکستان ورته وایي چې نه وروره هغو ته به موږ چل زده کوي، خامخا به موږ رد عمل ښایو که په دې کې بیا اټم بم ته هم خبره لاړه نو بس تلې به. نو هسې څو ځله ما ویلي دي چې ګوره مودي له دا پکار دی چې خپل ټټو دې په سور وتړي ځکه چې د پاکستان پکې دونه تاوان نشته. هندوستان د دنیا 5م غټ معیشت دی او د ټولو نه غټ ګزار چې کوم دی نو دا به هندوستان خوري. په دې رضان پوهېږي.